بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دا مخال زه موجود یم د ایکسین وابډا شاهد افریدي صاحب سره خبره ترې به کوو. د رمضان المبارک چې د کله نه شروع شوی دی د لوډ شیډنګ لړۍ خم زیاته شوې ده. وجه څه کیدی شي؟ یو لا 13 ورځ دا وایي چې یاره ضلعي انتظامي او د وابډې ترمنځ کوم میټینګ شوی. میټینګ کې داسې کمې خبرې شوې وي، د هغې نه پس چې کوم دی هغه بلي بالکل مروره تللې ده. ډیر وخت هم دا خواهش شو چې د ایکسین صاحب سره چې کوم دی نو میلو شو، خبرې اترې وکړو. نو نن رالو د دغه عوامو په زیات خواهش باندې خدایو خبره به کوو چې موږ خلک خروجه وي خو بغیر کوجه وي. نو خو ایسیم لګولي نو د هغې دپاره بیل کنیکشن کونډم بوتلې وي، پهر محسوسو چې دا خو زمونږ د پلار نیکه بجلي ده، بس راشه استعمالوه. هغه بجلی باندې چې کوم دی مونځ اودس هم کوو، روجې هم نیسو. مسلمانان خو موږ ډېر زیات یو، موږ کې خو ډېره زیاته مسلماني ده. نو دا څو خبرې خو هم موږ کې شته دي. خو بیا چې وابډې والان تپوس وکړي نو دوی وایي لاسز دی، خلک چې کوم دی نو پیسې نه داخلوي. او چې داسې د وي آی پي ځای کې واده وي نو شپږ ورځ چې کوم دی بجلي وي، نو موږ حیران شو چې دغه ټیم کې دا بجلي د کومې را پیدا شي چې بجلی لاسز دی، ډیمونه چې کوم دی کې اوبه نشته. دا ټولې هغه خبرې خو دې وخت کې د رمضان د پیکج به خبره کوو چې په مهذبو معاشرو کې کله چې داسې تهوارونه راځي مذهبي نو خلک رعایت ورکوي. دلته پاکستان کې بدمرغي دا ده چې چینی پټ پټ ګرانېږي، وړه چې کوم دی په سسته بازار کې هغه میلاویږي چې د خوړو نه دي. نو ارسه پوټه دي. ایکسن صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. یو خو چې دغه پوښتنه کومه چې د رمضان المبارک کې لوډ شیډنګ زیات شوی دی، وجه څه کیدی شي؟ علم خان کله چې روژه شروع کېدله نو د هغې نه 2 ورځې مخکې زمونږ د روژې دپاره یو شیډیول جوړ شو چې به روژه کې به لوډ شیډنګ چې دی دا به کم کېږي. او څومره چې زما د 22 کاله تجربه ده نو ما رمضان کې همیشه دا کتلی دي څنګه چې تاسو وفرمایل چې په کار چې ریلیف ملاو شي، خلکو ته اسانتیا پیدا شي. نو همیشه وابډې او پیسکو دا کوشش کړی چې په هر رمضان کې هغوی خپل کنزیومر ته ریلیف ورکړی دی. هم هغه شی جاري ساتلو دپاره دوی بیا یو پروګرام جوړ کړو. 4 ورځې زمونږ لوډ شیډنګ پروګرام ډیر ښه روان و، خلک هم خوشحاله وو، موږ هم ریلیکس وو. خو اچانک یو داسې میسج رالو چې بهی په ملک کې د بجلی کمی جوړ شو. هلکه اوسه پورې بجلی ټیک وه، دا کمی څنګه جوړ شو؟ کمی داسې جوړ شو چې بهی د مونږ په دې وخت کې زیاته بجلی چې ده هغه د تیلو نه، د فرنس آیل نه، د کویلې نه او د ایل ان جي نه جوړېږي. او هغه یو مناپلی شانته ده، لکه مطلب دا چې واټر چې کوم هغه دی بجلی دا په دې ټیم کې موږ سره چونکې ګرمي خو دلته شته خو بر علاقو کې کم نه، هغه شانته اوبو کمې دی موږ سره. هغوی جنریشن بند کړو چې کوم زمونږ د پرایویټ کمپنیان دي دوی جنریشن بند کړو چې بهی زمونږ حکومت پاکستان ته پیسې دي چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ نو موږ بهر نه تیل راوغواړو، موږ بهر نه تیل واخلو. چې موږ بهر نه تیل واخلو نو موږ تاسو له بجلی درکو. خو افسوس دا دی چې بس دا رمضان داسې میاشت چې موږ خلک غلط استعمال شي، بلیک میلینګ دپاره استعمال شي. نو اوس په موجوده وخت کې زمونږ جنریشن ډېر زیات کم دی، ویر ایز زمونږ ډیمانډ چې دی نو هغه ډېر زیات دی. که زه تاسو د پرون د ورځې خبره وکړم، پرون ورځې باندې په ریل ټایم کې زمونږ ډیمانډ و د پوره کې پی کې 2364 میگا واټ، او د هغې په بدله کې چې کوم موږ ته بجلی را روانه وه هغه وه 1310 یا 1312 میگا واټ. نو دا تقریبا آلموسٹ 1000 سمثینګ شارټ فال. دا پرون خبره کوم، کېدای شي نن لږ ګزاره کړي، موسم ښه شوی دی نو شارټ فال دی او دغه شارټ فال په وجه باندې موږ لوډ شیډنګ کوو. بل ایکسین صاحب لکه 400 کېجي خو دلته خو تاسو سوس راغلی دلته کې چې ونې پاڼې وړقي نو بیا هم په شواروزونو بجلي نه وي. نو دا د دې تارونو د دې کې چېرته ترقۍ ته ضرورت لري؟ یاره جی دا خو مونږ چې کله زه د نو 400 ته رالم نو دلته کې دغه ایشو مونږ وکتله چې بهی دلته کې چې هوا راشي پاڼې ووځېږي نو بیا بجلي چې ده نو په 4 شپږ اته یا ورځ یا 2 ورځې بند دی.
مونږ د دې لپاره یو کمپاین هم چلولی او ستاسو د میډیا په ترو باندې په هغه باندې مونږ خلکو ته سوالونه ریکویسټ کړي چې ستاسو کوم پټو کې لاینونه تللی دي او دا داسې یو لاین خو نه چې یا کیلومیټر دی د 180 120 کیلومیټر لاینز دي په پټو کې تللی دي چې په جبو کې تللی ستاسو د خپل کور مخه ته کم از کم اټلیسټ کومه د سوفیداري دا خو د دې خو د اسانګي وای نو ما ته دا ایکسپیرینس وشو زما سټاف تللی دی چې خلک یو سانګي کټ کولو ته نه پرېږدي هغه یې بجلی د نه خو زموږ د سوفیدار خراب نشي نو مونږ بیا هم یو ځلی بیا هغه کو خواست کوو چې به لکه فرض کړئ زه ته مونږ نشو رسېدو نو په کار چې یو کسټمر چې دی هغه خپل فائدې د پاره چې هغه کور مخې د کوم سوفیدار دی آنلاین پکې تللی دی نو په کار چې هغه کټ کی او خپل نشي کټ کولای مونږ ته دی وای مونږ به ورشو مونږ به ولا کټ نو دا معاملې به د طریقې سره شاید صاحب خلک نن سبا میټر څنګه لګي توجه ورته شته دی کنه او چا پس جرمانی راغلی دی نو واپډه 400 سره ورکولی شي یاره جی میټر د لپاره خو مونږ دلته کې اے بی سی کیبل انسټالیشن شروع کړی دی په هغې کې د 400 چې دي نو لس فیډرې دي چې هغه اے بی سی کیبل دی کې به د بیر کنډکټر به کوشي ورته به کیبل شي هغې کې زمونږ په اتمانزو او په تورنګزو باندې کار شروع دی کیبل هم شروع دی بلکې اوس هم ما د خپل صوبړن سره خبرې کولې چې پرون څه پراګرس شوی دی نو مرچکي کې لګیا دي الته کې دوی کیبل اچي په موجوده وخت کې 20-22 ترانسفارمر باندې مونږ کیبل واچو په تورنګزو کې دا شانته په اتمانزو کې او امید دره باندې چې مینس کې پکې روزه رااله روزه کې ډیفینیټلی کار لګ سلو شي نو زمونږ کوشش دا دی چې د جون اینډ پورې مونږ د لس فیډر په 400 کې کیبل د څوک جرمانه شي وي هغه ته سم میسج ورکوي داسې زه خو چې راغلی ما او دلته کوم خلک ما ته راځي هغه ته زم دا میسج ورکوم چې به تاسو سره کا زیاتې شوي وي تاسو جرمانه شي یو ځل دو ځل درې ځل په دې کې زنه زما چې تاسو بیا څومره غلا کړې ده که ته ما لک روپۍ جرمانه کړې وي زمانه مخکې خلکو جرمانه کړې وي نو تا به د 100 لکو روپو تر اوسه پورې بجلی هم خوړلي خو زه هغه 100 لکو روپو ته هم نه ځو چې تا پسې کومې جرمانې راغلي دي راشه عوام ته خواست کوم چې موږ سره کښېنې نن هم یو ملګری راغلی و په هغه پسې 2 لکه او 1,000 روپۍ وي 2 لکه او 1,000 روپۍ ورپسې د ډېر زرداد نه راغلی و نو د هغه ما ټول ډیټیل ټوله هسټري راووښکله نو هغه په 2012 کې 15 ځلې جرمانه شوی دی نو ما ورته مې دا 15 جرمانو کې زه 3 جرمانې ختموم 2 خو به د غلا کړي که نه وایي 2 خو مې کړې ده ټوله مې کړې ده خو وایي دا 3 راته معاف کړه نو هغه 3 جرمانې ما هغه له معاف کړي 9 لک روپۍ هغه جمع کړي باقي 1,19,000 روپۍ هغه له معاف بجلی به حل شو نو موږ خلکو ته خواست کوو چې راشه کې ستا سره زیاتې شوي د چا پسې جرمانې د چا ریډینګي کوچ لو کوچ دو خبره ده که نه څه واخله او سره کا چې مونږ دا مسلې دغسې حل کړو دا 400 اکسن صاحب اوس مونږ قام ته دا ویلو چې شارټ پال دی شروع کې بالکل بجلی ډېره ټیک وروجه کې بالکل خلکو ته دغه نه خو بالکل بس هغه داسې مروره لاړه چې همدغه خبره جي که نه لکه سټارټ کې تاسو ته ما څلور د بجلی ټیک وه خو بیا فورن چې دی نو آی پی پیز والا جنریشن بند کړو ټیک شو چې هغوی مونږ سره لایبیلیټیز زمونږ پیسې دي مونږ سره تیل نشته مونږ سره فرنسایل نشته نو د هغې په وجه باندې ابرپټ یو شارټ فال رالو او هغه شارټ فال چې دی نو هغه اوسه پورې کنټینیو دی خو مونږ بیا هم خپل کوشش کوو چې د خلکو ته حتی الوسط مونږ دوی له ریلیف ورکړو چې د دوی دا ځکه چې روژې میاشت ته بختوره میاشت ته او مونږ غواړو چې د عوام ته اسانتیا وي ډېره زیاته مننه کتونکو څه یو نیم کال پس به زه د اکسین دفتر ته راغلم ضرورت نه دی پیښ شوی خو د هفته نیمه د خلکو چغې سورې ډېرې زیاتې وي نو ما دا غوښتل چې زه اکسین صاحب سره میلو شم لومبنۍ ملاقات مې ورسره همدغه ور چې کوم دی موږ ته طاهر اکسین هغه یادونه را تازه کېږي بالکل ډایرکټ راننوتو دا نه چې یاره هغه پروټوکول یا دا یا هغه نو شاید صاحب د دغه انداز نه دا پته لګي چې مخلص سره د خپلې کورسۍ سره د خپلې ډیوټۍ سره وابډې والا ټیم چې کوم دی یونین چې کوم دی هغوی هم غواړي چې 400 خلکو ته بجلی ورکړي خو هغوی ډېره ښکاره خبره وکړله چې روجې یو 4 ورځو کې بجلی وه یکدم حیران کن شانته کار شو چې شارټ پال او دا دومره کمې چې کم دی د هغې په وجه باندې قام ته چې کم دی دا ملګري زموږ سره سوپرډنټ صاحب دا ټول ملګري چې کم دی دلته ناست دي د 400 د وابډې سره زموږ یو داسې رشته ده دا هم ټول د علاقې دي څه د بل ځای نه دي خو اکسین صاحب پکې د بار دی نو هم پښتون دی هم د دې پښتونخوا دی او هر اکسین او هر افسر چې کم دی یو ځای کې پاتې کېږي نه و چې زه د خلکو زړه وګټم داسې ډیوټي وکړم چې محکمې لم
ریکوري وکم او خلکو ته توجه ورکم او د خلکو چې کم دی نو ته رعایت ورکم. نو د جرمانو لحاظ سره خو ډېره کلیر خبره وکړه چې راشئ موږ سره کښېنئ میټر ولګوئ د غلا نه اجتناب وکړئ ستاسو کور مخې ته سوپیدار او دغه ونې وي دا په خپل ووښئ دا ستاسو پیده ده تاسو ته به دا شاټپال او د بجلی دا دغه نه راځي او دغه لوډ شیډنګ چې کم دی نو نوي حکومت راغی د هغوی نه به دغه تمه کوو او په زوړ پاکستان کې چې خدای پاک د بجلي ښه کړي دې وخت کې 400 کې د بجلی د سره درک نه لګي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې او شاید صاحب ته دا وي چې انشاءالله زموږ ملاتړ ملګرتیا به سرې وي. تاسو 400 له کم سوچ کوئ کم ویژن هم روړی دی په کومه طریقه باندې خلکو ته د ریکوري اپیل هم کوئ او د بجلی په دغه شاټفال کې یا د په دغه لوډ شیډنګ کې د کمۍ کوشش هم کوئ. خو بدمرغي دا ده چې د بره نه ده نو د برې هغه چل نه موږ له راځي او نه بیا ادارې له ورځي. نو الله دې کړي چې دغه په مهذبه او په دغه مذهبي میاشت کې چې داسې د برکتونو میاشته د عبادتونو د لوټلو میاشته خو بدمرغي دغه ده چې موږ د دې میاشتې نه پیدا اخلو په هره طریقه باندې هر سړی لګیا دی بس لوټ ماري د عبادتونو په ځای چې کم دی د دې شروع کړی دی. نو نور خو ګراني ده چې دا بجلي راته وي هغه زه خبره کوم که نه تېره روجم په ارتغل تېره شوه ټوله شپه ورځ به ارتغل ډرامې ته داخل که ناستو دې پرې په سیاست باندې. نو دا لوډ شیډنګ والا وابډې والا موږ نه غواړي دې سیاست تېر کړي دي که نه موږ به دې سړکونو ته په دې کې هم راوتو. نو دوی دا قسمت هم ښه دی. نو ډېره مننه خوشحاله